الله الرحمن الرحیم. دا انسان د زندګۍ مقصد محترم مسلمانانو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې انسان چې الله جل شانه په ټول کائنات کې معزز او ښایسته دا بنی آدم پیدا کړی دی او بیا دا ټول کائنات د انسان د پیدې لپاره پیدا کړی، خو انسان صرف الله جل شانه د عبادت لپاره پیدا کړی او په عبادتو کې پر د کامل عبادت د مونږ کول دي. نو ګویا د انسان د مانزه لپاره پیدا دی، ځکه الله جل شانه فرمایي ولقد کرمنا بني آدم، یقینا مونږ وی عزت ورکړی دی د اولاد د آدم علی السلام ته. بیا هم دا رنګ د شکل او صورت په اعتبار سره هم الله جل شانه فرمایي چې انسان ما ډیر خسته پیدا کړی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بشک مونږه انسان په ډیر خسته معتدل شکل او صورت کې پیدا کړی دی. بیا دا ټول کائنات الله جل شانه د انسان د خدمت او د پیدې لپاره پیدا کړي. الله جل شانه فرمای هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا، الله تعالی هغه ذات دی چې په ځمکه کې دا ټول هر څه یې د انسان د پیدې لپاره پیدا کړي دي. زموږ عزتمندو انسان صرف د الله جل شانه د عبادت لپاره پیدا دی. الله جل شانه په خپل فرمای وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما نه دی پیدا کړی پیریان او انسانان مگر د دې لپاره چې دوی زما عبادت وکړي. معلومه ده شو د انسان د مقصد حیات او د ژوندۍ د الله جل شانه عبادت کول دي. زموږ عزتمندو په عبادتو کې دا مونږ کوم دی دا کامل عبادت دی، د فرد کامل ویل کیږي ځکه چې په دې کې عبادت کې هغه معزز ذات ته هغه لوی ذات د وړاندې ډیر عاجزه او د ذلت ښکارا کول دي. یعنی په عاجزه سره انسان چې کله مونږ کې دي کې ټول افعال او هيئت دا د عاجزه دي، ځکه چې قیام کې ولاړی، قرائت کوي، رکوع کوي، سجده کوي وغیرہ، ټول په انتهایی عاجزه دلالت کوي. زموږ عزتمندو د الله جل شانه د وړاندې په عاجزه سره ودرېدل د دې وجنه الله جل شانه دې ته یو لوی حیثیت دی منزله وکړي. او کوم انسان چې خلاصه دا شو ټول کائنات د انسان د پیدې لپاره خدمت لپاره پیدا نه، د انسان د عبادت لپاره پیدا شوی او په عبادتو کې فرد کامل مونږ نو ګویا د انسان د منزله لپاره پیدا شوی. اوس چې څوک مونږ نه کوي نو د خپل ژوندۍ مقصد پرې خېدي، د خپل حیات او د ژوندۍ مقصد یې پرې خېدي. او څوک چې د مونږ حفاظت نه کینو خامخا د دین د نور امور د روزي، زکات، حج وغیرہ د دې پابندي هم نشي ګویا، د حفاظت کوم هم نشي ګویا. او چې د مونږ حفاظت کې نه دي نور هم الله جل شانه توفیق درکړي. د دې وجه نه عمر تعالی په خپل دوره خلافت کې خپل ټول علماء ته د منځو د اهمیت متعلق سرکاري فرمان جاری کړو او لیکلی وته د مې عزتمندو په کوم ازمکه باندې چې د الله جل شانه ذکر وشي، عبادت وشي، منځ وشي، نو هغه ازمکه په نورو د ازمکه په نورو حصو باندې فخر کوي. چې په کوم ازمکه باندې منځ او د الله ذکر وشي نو د ازمکه د حساب په غیر چا پیر ازمکه باندې فخر کوي. دا ولې د دې باندې ذکر الله شوی، د ذکر الله په وجه باندې د دامر خوشحالي د ازمکه چې تر اوم ازمکه پورې د دې د خوشاله ده رسی. زموږ عزتمندو د منځګزار انسان تعظیم هم په حدیث مبارکه کې راغلی. حدیث کې راځي نبی له صلوات و سلام چې کله د خیبر نو واپس کېدل تشریف راوړو، یو څو غلامانو چې علی رضی الله تعالی عنہ ورکول، علی رضی الله تعالی عنہ ته و فرمایي چې دا دوه غلامان دي، په دې کې دا یو د اشاره شو چې دا یو غلام ته اشاره شو او وی فرمایي چې دا غلام واخله خود د خو وخیمه بلکې د سره نرمه معاملې کوا، ځکه چې دا واپسو کې راتلم دا په ما په مانځه کول باندې ولید. نو بهشکه د منځګزاره د وخلو نه هم من راغلی ده. زموږ عزتمندو نن سبا غفلت دی، اولاد ته د مانځه حکم نه کیږي. نبی علیہ السلام فرمایي حدیث مبارکه کې راځي تاسو خپل اولاد ته چې کله د 9 کالو پر عمر کې شي نو د مانځه حکم ورته کوي، او چې کله د 10 کالو عمر یې شي نو د مانځه نه کول باندې دوی وخه، ځکه چې د عمر ته رسیدل دي. معلومه ده شو چې د انسان د 9 کالو کې مانځه حکم کوي خپل ماشوم ته، نو د 9 کالو نه مخکې به د مونږ زده کړی وي، یعنی دینی مجلس ته خپل دینی مجلس ته مجالس ته د خپل اولاد بوتل او دوی ته مونږ خودل او دوی ته چې کوم دینو د مونږ ترغیب ورکول.
ځان سره د جمعات ته بوتل او د مانځه چې کم دینو تپوس ته کول د خپل اولاد باره کې دغه حدیث کې راغلی خپل اولاد ته چې کم دینو د مانځه حکم کوي. نبی رسول الله والسلام د مانځه سره ډیر عشق او مینا قلبي تعلق حدیث مبارکو کې بتاسو ته دا وره چې نبی له سلام څنګه فرمایلی وکنه چې زما د سترګو یخواله د په مانځه کې خود لشي دي او نبی له صلوات والسلام صحابه ته فرمایل د زړه اطمینان او سکون نصیب کېدل دا چې کوم دی په مانځه کې دي. زموږ عزتمندو سمونګو ګورو چې مونږه مونږ په کومه طریقې سره کوو ځکه چې دا مونږو دا الله جل شانه په انسان باندې فرض کړی دی 15 وخت مونږ او دا نبی له صلوات والسلام ته د معراج شپه باندې په توخپه کې ملو شوی او دې کې د ټولو فرشتو د عبادتونو مجموعه پراته ده ځکه چې بعضې فرشتې د رکوع په حالت کې بعضې د قیام په حالت کې بعضې د سجدې په حالت کې زموږ عزتمندو زمونږ یو رکعت کې دغه ټول اعمال راجمع شوي ځکه خو دې موږ ته د فرمایلی دي چې دا الصلاة معراج المؤمن دا موږ چې کوم دی دا د مؤمن معراج دی په دې کې دی د الله جل شانه سره راز او نیاز او د خبرې اترې کې مناجات پکې د الله جل شانه کوي څوک چې دین وي څوک چې موږ نه کوي لا دین لمن لا صلاة له څوک چې موږ نه کوي د هغه دین نشته زموږ عزتمندو بهشکه یقینا چې دا دین چې کوم دی نو دا د په دین کې د منځو داسې حق حیثیت او مقام لري لکه څنګه چې په بدن کې د انسان سر مقام لري لکه چې دا سر نه بغیر انسان ژوندی نشي پاتې کېدی دغه رنګې د منځ نه بغیر دین هم باقی نشي پاتې کېدی نو د منځ د امر اهمیت په احادیث مبارکو کې راغلي حدیث مبارکه کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه صحابي تاسو کو چې الله جل شانه ته د ټولو نه خوښ عمل دا څه شي دی الله رسول وته فرمای نبی علیہ السلام ته عرض کی چې ایو عمل احب الی الله نبی علیہ السلام ته فرمای الصلاۃ علی وقتها یعنی په خپل وخت باندې مونږ کول الله ته ډیر محبوب عمل دی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض کی چې ثم ایو بیا کوم یو عمل چې کوم دی د مونږ نه پس دا ډیر بهتر دی الله جل شانه ته یعنی ډیر خوښ دی الله جل شانه ته نبی علیہ السلام فرمای ثم بر الوالدین د مونږ نه پس د مور پلار سره احسان کول بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دربار کې عرض کوي په حضور کې دا صحابي عرض کوي چې د دین پس ثم ایو بیا د دین پس کوم عمل الله جل شانه ته ډیر محبوب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الجهاد فی سبیل الله د الله فلاره کې jihad کول زموږ زپندو حدیث مبارک نه معلومه شو چې محبوب ترین عمل فاعمالو کې د موس هودل شوی دی خو په بعضو حدیثو کې به نور ډیر اعمال تاسو سې کې چې بهتر وتویل شوی یعنی د فقیرانو باندې خوراک کول او دغه شانتي په بعضو حدیثو کې به تاسو کې سې کې چې بهتر عمل دا هم هودل شوی دی چې د انسان د جبه او د لاس نه نور مسلمانان محفوظ وي او په بعضو حدیثو کې د ټولو نه بهتر عمل jihad هودل شوی دی خو لیکن په احادیث مبارکو کې د یو بل سره د تعارض ناراضي بلکې یو بل سره تطبیق هم راتلی شي چې دا هر عمل یعنی دا هر عبادت کول دا افضل والی د وجوهات او د حیثیت مختلف دي هر عمل په خپل ځای باندې افضل دی زموږ عزتمندو معلومه دا شو چې انسان لپاره دی چې د الله جل شانه په دربار کې حاضری وکي او د الله سره مناجات وکي او د الله جل شانه په حضور کې سجده ولګي ځکه چې د الله د کور आवाज کیږي حي علی الصلاه حي علی الفلاح خو لیکن انسان د دنیا په محبتونو کې او د نفس په تابعدارۍ کې راغلی دی د کوم دینو د نفس او د شیطان مرګیتیا غشي ده او د کوم دینو جمعه ته نشي ځکه الله کلام کې فرمایي چې ورکو مراکین تاسو منځو کې ده منځګزار سره رکوع کې د رکوع کوونکو سره یعنی د معلومه دا شو چې منځ د جمع سره وکي او د جماعت نه آباد کې نن زمونږ جماعتونه د کوم دی ویران پراته دي مې عزتمند اعظم کو نیت کو چې د الله جل شانه کورونه به آبادو او د الله په کورونو کې به حاضری کو او د الله په دربار کې به د خپل ګناهونو بخښنه غواړو نو الله جل شانه موږ تاسو له د صحیح منځونو کولو او با جماعت 15 وخت منځونو کولو توفیق راکړي امین برحمتک یا ارحم الراحمین